ورجب نه امر کې شوی دی حجۃ الوداع. حجۃ الوداع نه مخکې فرجب پنځه نه امر دی. او امام بخاری چې حجۃ الوداع مخکې ممکن ده په دې شروع کې عام علما ده او دا هغه غزوه چې جيش العسرات ورته وایي غزوه العسرات او غزوه العسرات ورته وایي او خدای مضبوط جنگ جن پکې ونه شو بیا هرقل حرامي راتو په عامله کوله په مدینه منوره نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړي سوق بس وزور بس اصله کدي راوي ترغب لكون فوجي بیا بګران شي نو وګورئ نبی علیہ السلام لال او تبوک ته ورسېد نو پته ولګېدل چې هرقل را نه دی واپس راغلی مولانا صاحب جيش العسرات ورته ولې یو خو سخته ګرمي وه ګرمۍ کې سفر و نمبر 2 سفر ډېر اوږد نمبر 3 دشمن ډېر زیات داسې ده لکه چې اوس پاکستان نه امریکې سره جنګ کوي دشمن ډېر زیات و او وسله مو سره ډېره زیاته وه بل څه وه د صحابو سره سامان کم مګر ډېرو سامان کم دا هغه جهاد دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې د صحابانو چنده ورته کړی چې حضرت ابوبکر صدیق ټول مال له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څخه یاد دي او دا هغه دی حضرت عثمان رضی الله عنه د ثلث د لښکر تنظیم دا کوماش بل پکې عسرت دا او حضرت چې د مدینه منوره کې د انصار ټول ژوندۍ او د مهاجرینو تم بیا پټي ملاوي پکې جوړه یو کال او بل کال به کجورو تکاتل نو دا داسې سیزن او چې کجوري پخې نو دی په دې یریدل چې دا خو ډېر لوی سفر دی تبوک ته تلل تقریبا د مدینه منورې نه 800-900 کیلومتر مزل دی زه حیران شوم چې صحابو دا دومره صبرونه او خانو پیاده څنګه کړي موږ په خبره پورې نشو تللی او 800-900 کیلومتر مزل خو ما په خیال دا غور 400-500 کیلومتر دی لکه لاور ته چې پیاده دی او بیا راځي څومره مزل نو نبی علیہ السلام مبارک او صحابه وی چې دا اوس موږ لاړو او واپس راځو نو کجوري بډولې ډولې دی ختمه وي نو زموږ کال تکسل دي دا کجوري مو خرڅ کو باغ نه غلا وای درسکو نو سفر بعید نمبر 1 سامان کم نمبر 2 گرمی وا نمبر 3 دشمن مضبوطو نمبر 4 د کجورو د پخېدو سیزنو نو سبا دا هغه چې منافقین هم ډېر مدینه منوره کې هغه لا څنګه دی في الحر څنګه دی لکه لا تنفروا في الحر قرآن حکیم کې لوي قل نار جهنم اشد حرا نو دا هغه بیان دی تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری غزوه ده دوسر تشریح وبما أسرع محمد بن علي رحمه الله أبو موسى أشعري يقول يا جماعة أصحاب كل النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان إذا حملان أبو عرب حملان لحمولة لحاملين هذا حمولة هذا أغصارية جبندة في سوريجي لكن ده أفضل بالسفر لهم ذي مرجل الأمارة إذ هم معه لكذا ماذا مرجل عليه السلام تروح جيش العسرات معه إلى إرادة لغة وهي غزوة تبوك دور المولدي تبوك نواقص شويلي فقلت يا رسول النبي الله إن أصحابي أرسلوني بغير امتاد لتحملهم پوی نشو مدی وقتی حضور پاک صحابو للخفا کرو غصه شویو ارسو براتا ساروی را کارو ساروی کم لیو وی داسی وقتی وردم چه غصاو نو بس فقال والله لا احملكم على شيء قسم یو فرق دوی موافق شم لازم سره په دغه حال کې غصاو او ته نو په کې غصه دې نه بولته بس راجع شم حزينا قد جد منح النبي السلام یو مساوي لا نفس او بالمخافه ان يكون الانسان موجودا في نفسه ما غصه شوی لكن قسم خدا سے نقل الى عادت وقسم قول الذي فرجعت الى اصحابي فاخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم البس درمتنك الا سويعه تصير التعاقد استمعت بلال من صوت بلال ينادي اواني اين عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس ابو موسى نمدي فاجبته الى دعوه قبول ولم فقال اجب رسول الله وشفع عمر مبارك اخواني يدعوك فلما اتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة قرینین ما تا ګوره قرین مرګري ته وایي نو قرینین جوړه شوه قرین د بل مرګري سره پیوستي که نه
دو جوړې قرینین معنا جوړه وهذين القرینین بل جوړه سو شو سلور وهذين القرینین بل روایت کې نو سو شو خپل وي د ستة افعله اشاره الستة اشاره مشبوه خانه ابتاعه النهي من سعد دقه وقت سعد بدن په بیا واحد په بیا مغشتل کول خیراتین غوښتل صحابو دې قرباني ورکړه هذا ابن عباده نور قرباني ورکړه په بیا ورکړه فضل بهن بوذ شابه داخل مزرتا فقل وتوج ان الله يا ان رسول الله يحملكم على هؤلاء فنسبه رسول الله في ظاهر سبب غالب وقال لا تكونوا حقيقتي غالب الله موجود انتظام وقل يحملكم على هؤلاء الله فريبار كي فاركبوهن ذي فارشه فانطلقوا اليهم بهن فقلت ان النبي يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا ادعوكم نفرد التاثر حتى ينطلق معي بعضكم بعد مرات الذي الى من اغشاتا اذا پیغمبر مقاله ورېدلې اوس بخطاتو په ما بدګمانه شي ابو موسی اوس ته قسم یې خور نه راکړي اوس یې درکړ دا وخت ضرور وېسه نو پیغمبر مبارک له پونه کې راغله ترپوزو کو او باید صحابه له بوزه مچ دا قسم یې ماته کړو چې هغه درته وایي فما لا تظنوا اني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيوي لي قالوا لي والله انك اننا لمصدق تاسو صادقانه صادقين من پتا بدګماني نکو وذا ابكو ولنفعلنا ما احببت فانطلق موسى بنفر منهم حتى اتوا الذين الصحابه وسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا امن عليه السلام اياهم تدبير الخان او قصر ثم عيقاهم بها وكولوا بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به ابو موسى او مولانا سے مخ كثير شو روانم دي يا ابو موسى وكي صدق بمو برباد شو رسول الله مبارك حانس کا ته قسم یې چې نظر کو بیا راکړ ورګه ورزو یوارل د الله رسول ته قسم خورلو او اذا قسم نخرم هذا یو خیرنا الا تات الذي هو خير فكفرت عن يميني يرشد لا يرى روانا دي شابتي وبه قال حتى وصلت ما حتى يحيى شولا حتى وصل النساء عن الرجال الاولى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي اذان نفس خليفه في المدينه اتخلفني في الصبيان والنساء دي مجاهد وي خذوا ما شمال سره مثلي زه خدام نه مجه خذ سره پاتشه ما شمم نه قال الا ترى تنخشالي ان تكون مني بمنزله هارون بن موسى الا ذمردا الى نبي هارون پیغمبر او زمانه پس پیغمبر نشتا شیعاګان دا دلیل نشي شیعاګان ویګورا هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه بمنزله هارون بن موسى لفظ دی خلیفہ بلا فصل اے حضرت لا کوئی کلمه دا تخلف د موسی چې تور ته د تورات د حصول لپاره ځان نه پدې څو خلیفہ کړي هارون په یو خاص مسافر کې نور هارون علیہ السلام په موسی سره مخکې مړ دی موسی علیہ السلام نو وفات شوی دی هارون علیہ السلام مخکې وفات دی نو خلافت بلا فضل کوم نه معلوم نه دا په خاص سفر کې موسی علیہ السلام لا تور د خلیفہ کړو دا په خاص سفر کې زدم او تا ځان په خلیفہ کوما قال ابو داود عن شعبة عن هيثم سمعت مصحبا شابتي دا غزوه اوثق اعمالي عندي اوثق دا چې زما په ډېر به اعتماد دي الله ربي قال عطاء فقال صفوان قال يا علاء فقال لي يا علاء وجد ما يؤجره ځان سره جهاد ته بوتلو فقاتل انه اغجك جنگ په یو انسان سره فعد احدهما يد الاخر یو د بل فلات چک ولاګو قال عطوا نو چې چک یو چلاو دې بل لا سره فجرات سره غاپونه پکې وتل فلقد اخبرني صفوان چې ايهما بصفوان خبر راکړو چې چا چک لګولو خدامانه یې دي فانتزع انه لا سره المعدود چې په چا چک لګول شي فانتزع يده من في العاد من فاعل عاد دخلي ده چک لګون کنا نفنتزع به مثل احدى ثنيته امها مخ او غائب لو است قال النبي عليه السلام وتوجد ما غاس يستدري فاخذ ثنيته ثنيه ولا هذا وسته ما لا شيء غاخي چې وستلې نو یې د لاس تراخ تا په خله کې به پرې خوده چې تا ولې مات کړی وي قال عطاء وحسبت انه قال النبي صلى الله عليه وسلم افيدعود وبري خود الله قل في كتاب له تخذو موجوده ولا بري کړي كانها گویا کې دالات ففي فحل فخليد اوخي او فحل اغه اوختوي کې دا سان اوخي اغه مضبوطي ها يقزمها چې فحل پرې کوي لاس لاره نوستان
لاس بدن نه راخ چې تاول پرې کول تاول چک لګاو تا به چک نه لګاو د بل غاښ په دې نه راځه نو اوس هم ته په چا چک لګي هغه لاس راکاږي دا غاښ په کې وساده کته دا ما غاښ دې وست نو تا به چک نه لګاو کنه ورپسې شه او دا وګت حدیث دی دا خو سبب سلور سفید هذا تبارك ان شاء الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه لا برات وشر دعاګانې ابو اسحاق نه دا روایت ده عن سلمة الذي ذكره الامام الترمذي حتى ابو اسحاق السبيعي خو ثقه عن خو خبرنا ذا محمد بن اسحاق نه ابو اسحاق السبيعي خو ثقه ہماری زمینی تنازع ہے جرگل پر اللہ دی بخیر پوری فیصلہ ثابت رہا کیونکہ ضروری حاجات دی اللہ دی پوری اگر دعا گانی دعا او دعا کے باران د پاره د رحم د باران د پاره دعا وکړي مولانا څنګه دعا خدای قبلې زماده یقین چې طالبان دعا خدای او تاسو له زړه د اخلاص نه دعا کړه د اخلاص نه دعا وکړي الله د رحم باران یا الله د رحم باران یا الله د رحم باران خدای د غضب د باران نه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا اللهم اسق بلدك الميت اللهم اسق بهيمتك وعبادك اللهم اسق بهيمتك واشجارك اللهم ارحم علينا اللهم ارحم علينا اللهم ارحم علينا خدای دې رحم باران خدای دې غضب باران نه مستعد خدای بیمارانو شفا ورکړي کما یو حاجت دعا وکړي الله تعالی عاجلا پورا ولا تاسم ده هر قسم آفات و بلیات و نطعام و امان کی وسلم برحمتك یا ارحم الراحمين نہیں بدل